بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو، تیر ورځ مې تاسو سره په پروګرام کې د والدینو د حقوقو په اړه خبرې اترې کړې دي. کوشش کوم چې تاسو سره دغه موضوع مخ په وړاندې بوزم او په دغه باندې تاسو سره خبرې اترې وکړم، ځکه چې د نورو بندګانو د حقوقو سره سره د والدینو چې کوم حقوق دي هغه ډېر زیات د قدر وړ دي، هغه ډېر زیات د اهمیت والا دي او د هغې که یو انسان هغه پوره کوي نو رب العالمین په هغه ته ډېر لوی قدر، عزت او مرتبه او فضیلت ورکوي. محترمو، تیر پروګرام کې ما تاسو ته دا یو خبر اشارتن کړې وه چې کوم انسان د خپلو والدینو خدمت کوي او دغه والدین دته دعاګانې کوي، د والدینو دغه دعا د اولاد په حق کې ډېر زر قبلیږي او رب العالمین دغه والدینو د دعا په وجه باندې دغه بنده ته لوی لوی مرتبې ورکوي. محترمو، دغه خو د والدینو دعاګانې دي. کله چې والدینو خدمت یو سړی کوي، د والدینو د حقوقو خیال ساتي، د والدینو سره ښه سلوک کوي، نو رب العالمین دغه انسان هم مستجاب الدعوات ګرځي. چې دغه انسان څومره دعاګانې غواړي نو چې دنه مور پلار خوشحاله وي نو الله پاک به د دغه دعا قبلوي. د دې په اړه موږ سره ډېر زیات مثالونه پراته دي. زه که راشم او تاسو ته یو واقع بیان کوم د حضرت اویس قرنی رحمه الله، چې دا یو ډېر عجیبه واقعه ده. اویس قرنی رحمت الله علیه دا په یمن کې اوسېده او یو ډېر لوی تابعي، د مور پلار خدمت به یې کو. د یو مور وه، د هغې به ډېر زیات خدمت کو او د دغې مور د خدمت په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې او د هغې مجلس ته د حاضرېدو دي ته موقع میلاونه شوه. یعنې دوی به د مور خدمت کو نو دوی دا سوچ کو که زه دا مور په داسې حالت کې پرېږدم او د نبی علیه السلام خدمت کې حاضر شم نو زما په خیال چې زما د مور دغه حق به ادا نشي. نو هغې د مور د خدمت په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو عظیم مجلس چې دی نو د هغې نه محرومه پاتې شو. د دغې وجې نه دی د صحابیت هغه درجې ته ونه رسېدل. حالانکه صحابي جوړېدل یو ډېر لوی شرف دی، یو ډېر لوی عزت دی، ځکه د ټولې دنیا اولیاء الله او تابعین چې راجمع شي د یو ادنا صحابي مرتبې ته نشي رسېدی. خو حضرت اویس قرنی دغه مرتبه حاصلول پرېښوستل او د مور خدمت یې وکړ او یقینا چې په هغې باندې الله پاک هغې ته یو لوی مرتبه ورکړه. کله چې دی د مور پلار په خدمت کې پاتې شو، بیا په خصوصي توګه د خپلې مور په خدمت کې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابو ته د ذکر کو. یو ځل یې ورته دا ارشاد وفرمایه چې په یمن کې یو داسې کس دی چې هغه د مور د خدمت د وجې نه هغه د دې نه پاتې شوي دي چې دلته زما مجلس ته نشي حاضرېدی. نو تاسو کې چې څوک د ده سره چېرته ملاقات وکړي یو ځای شي ورته، نو د هغه نه د ځان دپاره دعا وغواړي، ځکه رب العالمین دغه د یمن انسان اویس قرنی چې دی هغه د مور د خدمت د وجې نه هغه رب العالمین مستجاب الدعوات ګرځولی دی، یعنې د هغه دعاګانې قبلیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د مور د خدمت په وجه خیر التابعین ویلی دی. صاحب د مشکات په آخر د کتاب کې د اویس قرنی رحمت الله علیه په حالاتو کې یو حدیث راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمای، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان رجلا یأتیکم من الیمن، یو سړی دی هغه به راځي تاسو ته د یمن نه، یقال له اویس، د هغه نوم اویس دی او په یمن کې د هغه یو مور ده چې دی صرف او صرف د هغې د خدمت په وجه پاتې شوي دی او ما ته نه دی را رسېدلی. نښه دا ده چې ده باندې به برګې مرض لګېدلی وي، د رب العالمین نه د ځان دپاره دعا غوښتې ده نو الله پاک دا دغه مرض ختم کړی دی. خو صرف د یو دینار یا د یو درهم په اندازه ځای په وجود کې اوس هم سپین دی چې د هغې نه دا پته لګي چې دی باندې د برس یعنې د برګي بیماري لګېدلی. نو ای زما صحابو، په تاسو کې چې څوک هم د ده سره ملاقات وکړي نو د ځان دپاره د ده نه د مغفرت دعا وغواړئ، یعنې هغه ته حکم وکړئ چې تاسو دپاره د مغفرت دعا وغواړي، ځکه رب العالمین د مور د خدمت په وجه دغه انسان مستجاب الدعوات ګرځولی. محترمو، حضرت اویس قرنی دومره لوی انسان چې را روان وخت کې د هغه دپاره الله پاک یو لوی مرتبه ورکوي هغه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته دا ارشاد فرمایي چې زما صحابو تاسو لاړ شئ او د هغه نه د ځان دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړئ، یعنې د هغه په خولې د رب العالمین نه د مغفرت دعاګانې وغواړئ. حضرت اویس قرنی ته رب العالمین دومره لوی فضیلت ورکړه چې د نبی علیه السلام
صحابو ته نبی علیہ السلام فرمایي فمروه فلیستغفر لکم، لاړ شئ د خواته او دته حکم وکړئ چې دی تاسو له د مغفرت دعاګانې وغواړي. دا وجه څه ده چې دومره لوی عزت الله پاک دته ورکوي، دا صرف او صرف د خدمت وجه ده چې دا اویس قرني دا د خپلې مور خدمت کوي، د خپلې مور د خدمت دپاره دی پاتې شوي دی او د نبی علیه السلام په هغه درون مجلس کې دی نه دی شریک شوي. نن هم که یو انسان د خپلو والدینو خدمت کوي، د خپلې مور خدمت کوي، د خپل پلار خدمت کوي، الله پاک به دته د نورو درجو او فضایلو سره سره یو لویه درجه دا هم ورکړي چې د دعاګانې به الله پاک قبلی او دی به د دعاګانو یا قبلیدونکي یعنی مستجاب الدعوات به وګرځي. محترمو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د مشکات شریف په شرحه کې هم د دې حدیث لاندې د اویس قرني رحمت الله علیه ډیر واقعات ذکر کړي دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به هر کال د حج په موسم کې د یمن د خلکو نه پوښتنه کوله چې په تاسو کې اویس قرني نوم باندې څوک شته، د دې دپاره چې که چېرته هغه راغلی وي حج نه نو چې د هغه نه د ځان دپاره دعا غواړم. پوره 10 کاله انتظار وکړو او د خلکو نه به د ده باره کې پوښتنه کوله. یو ځل د اویس قرني رحمت الله علیه په خپلوانو کې یو کس حج ته راغلی او کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یمن د خلکو نه د ده باره کې پوښتنه وکړه، دې کس ورته وی ای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اویس قرني په نوم زمونږ په خپلوانو کې یو کس شته دی، خو هغه د دې لایق نه دي څومره چې تاسو د هغه د متعلق ډیر لوی اهتمام سره تپوس کوئ، بلکې هغه خو یو دیوانه سړی دی، خپل اوخان په یو دشته کې سری. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه نه پته واغشته چې یاره زه د دقه سړي په لټون کې مو دقه سړی پیدا کول غواړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت علی کرم الله وجهه دواړه په سورلۍ باندې تشریف فرما شو، د هغه طرف ته روان شو. کله چې دی ورسېدل نو وی کتل چې هغه په یو دشته کې لګیا دی، ډیر په اطمینان او سکون باندې لګیا دی مونځ کوي. کله چې هغه د مانځه نه فارغه شو دی ته تپوس وکړه چې ستا څه نوم دی، بیا یې هغه نښه وکته کومه چې نبی علیه السلام دی ته ښودلې وه، نو هغه د هغه په ګس طرف باندې د یو درهم په مقدار باندې د برګي مرض هغه لږه نښه پاتې شوې وه. کله چې دی هغه ولیده نو ویې پیژنده، ښکلی که او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ورته ورسو چې د الله پیغمبر په تا باندې سلام ویلی دی او مونږ ته د خپلو ځانونو متعلق دا حکم کړی چې تاسو هغه ته ووایئ نو تاسو ته به دعا وکړي، نو لہذا تاسو مونږ دپاره دعا وکړي. هغه ورته دعا وکړه او بیا حضرت عمر فاروق او حضرت علی کرم الله وجهه دا دواړه را روان شو واپس رال. محترمو، دومره لوی درجه چې په خپله زمانه کې د صحابو نه لوی انسان بل څوک نو په هر اعتبار سره، بیا هم رب العالمین هغې ته دومره لوی مرتبه ورکړه چې داسې یو عام انسان ته لیږي چې تاسو د دغه انسان خوا ته لاړ شئ او د ده نه د خپل ځان متعلق دعاګانې وغواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه انسان پیشنګویي ورکوي صحابو ته او صحابه بیا ځي او واقعي د هغه نه دعا غواړي او نبی علیه السلام د هغې وجه هم دغه بیانوي چې دا انسان د خپلې والدې محترمې خدمت کوي، د هغې سره ښه سلوک کوي، د هغې خیال ساتي، سره د دې چې زما مجلس د غوره نه که او دغه مور خدمت یې غوره که، نو رب العالمین په دغه عمل باندې دته یو لویه مرتبه ورکړه. محترمو، نن هم که یو انسان د دنیا کامیابی غواړي، نن هم که یو انسان د آخرت کامیابی غواړي، نن هم که یو انسان د دنیا او د آخرت خوشحالي غواړي، نو دا خوشحالي د خپلو والدینو په خپو کې ده. د دغه خپلو والدینو خپې ونیسئ محترمو، د دغه خپلو والدینو خدمت وکړئ، د هغې قدر وکړئ، د هغې سره ښه سلوک وکړئ، هغې خوشحاله کړئ چې چېرته ستاسو نه خفه نه شي، نو په دغې باندې به رب العالمین تاسو ته د دنیا او د آخرت کامیابی او خوشحالۍ در نصیب کړي. خو که یو انسان بدقسمته د خپل مور پلار د خوشحالۍ خیال نه ساتي، د هغې د خدمت خیال نه ساتي او هغه په دنیا او آخرت کې خوشحالي غواړي، دغه انسان نادان هم دی او دغه انسان ناکام هم دی. مونږ په دنیا کې د رزق د ګټلو دپاره ګرځو، د رزق د فراخۍ دپاره ګرځو، یو خوا بل خوا دعاګانو دپاره ځو چې ما ته دعا وکړه، خو مونږ ته دا معلومه نه ده چې ما سره زما په کور کې زما د رزق د فراخۍ دپاره یو عظیم انسان چې ما ته دعا وکړي، الله پاک به پې زما رزق فراخه کړي، داسې انسان ما سره شته دی، زه بیا هم بهر ځم. هغه خلکه چا سره چې په خپل کور کې والدین شته دي، نو هغه د بل د هیڅ چا نه دعا نه اخلي، بلکې د خپلو والدینو نه د دعا واخلي، رب العالمین به د ده په
رزق کې برکت واچي. بلکې احادیث مبارکو کې دا راځي محترمو، کم انسان چې د خپل والدینو خیال وساتي نو دغه انسان له الله پاک عمر کې برکت واچي، دغه انسان له الله پاک رزق کې برکت واچي. یعنی د خپل والدینو خدمت، د خپل والدینو قدر دا د عمر د برکت او د رزق د فراخي سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزید العمر الا البر، د انسان په عمر کې زیاتون کی یعنی برکت اچون کی شی نشته مگر صرف د والدینو دعاګانې دي، د والدینو سره احسان او ښېګړه کول دي. یعنی کم انسان چې د والدینو سره ښېګړه کوي، احسان ور سره کوي، په دغه باندې به رب العالمین د عمر چې دی هغه زیات کی. بل حدیث مبارک کې راځي من سره ان یمد له فی عمره، څوک چې دا غواړي چې د په عمر کې دی اوږدوالی راشي، برکت راشي، ویزاد فی رزقه، او دام غواړي چې یاره د رزق دی زیات شي، نو فلیبر والدیه ولیصل رحمه، هغه د خپل مور پلار سره ښېګړه وکړي او د خپلو رشته دارانو سره د ښه سلوک وکړي. د عمر زیاتېدل که یو انسان غواړي او که رزق کې فراخي غواړي، نبی علیه السلام فرمایي هغه د خپل والدینو سره ښه سلوک وکړي، د خپل والدینو د حقوق خیال دی وساتي. محترمو د عمر د زیاتوالی نه مراد برکت دی، چې الله پاک به د دې کس په عمر کې داسې برکت واچي چې دته به په ډیر یعنی په ډیر لږ عبادت باندې الله پاک ډیر زیات ثواب ورکوي. د ده زړه کې به نورانیت وي، د ده بدن کې په روح کې به د پاکیزګي وي، په دنیا کې به د اطمینان او سکون ملاویږي، د ده ژوند به د اطمینان او د سکون نه ډک شي. یا د دې نه مراد اولاد هم دی چې د مرګ نه وروسته به دغه اولاد د ده نیکان وي او د ده دپاره به دعاګانې غواړي. محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیثو کې یو سړی نظر واچي، د رزق فراخي او دغه شان په عمر کې زیادت چې دی دا د والدینو په ښه خدمت باندې کیږي. ولې ته چې د والدینو خدمت وکړي، یو خو به هسې هم الله پاک ته نږدې شو، بیا والدین د خپلو بچو دپاره دعاګانې غواړي، په هغه دعاګانو کې به ته دې سره شریک شي. محترمو د والدینو قدر، د هغې عزت، د هغې د حق خیال ساتل خو لا لرې خبره ده. احادیثو نه دام ثابت دي، یو سړی خپل والدینو ته د محبت په نظر باندې ګوري، الله پاک په دې هم د اجر ورکوي. مور او پلار ته د محبت او احترام په نظر سره کتل د یو مقبول نفلی حج ثواب انسان ته ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم نیک بچی چې خپل مور او پلار ته د محبت او احترام په نظر سره وګوري، رب العالمین د دې کتلو په عوض دته د یو مقبول نفلی حج ثواب ورکي. محترمو نن سبا خو ډیر په مشکله باندې هر یو انسان حج لتلی شي، د حج دغه ثواب د هر انسان د وس نه دی چې هغه حاصل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته یو مقبول او آسان حج وښود. که چېرې ته حج کول غواړې، د مور پلار مخته د محبت په نظر باندې ګوره، نو تا ته به رب العالمین د یو نفلی مقبول یعنی قبول شوي حج ثواب درکړي. صحابو چې دا خبره اورېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو عرض یې وکړه د الله پیغمبره که چېرته دا بچي د ورځې 100 کرتې د مور پلار مخته ګوري، نو بیا به هم الله پاک دته په هر کرت د کتلو د یو مقبول حج ثواب ورکوي. نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي چې او الله پاک ډیر لوی او ډیر پاکیزه دی، یعنی د الله تعالی د رحمت او مهربانۍ نه دا خبره سلرې نه ده چې په هر نظر سره انسان ته د یو قبول شوي نفلی حج ثواب ورکړي، بلکې الله پاک که وغواړي نو په هر نظر دله د دین هم زیات اجر ورکولی شي، ځکه الله پاک سره ډېرې لوی لوی خزانې دي د رحمتونو د فضیلتونو. نو دغه ټولې چې انسان ته ملاویږي دا د خپلو والدینو د قدر او د عزت په وجه باندې ملاویږي. محترمو څنګه چې مخکې تاسو ته عرض وکړو، مور پلار ته کتل دا عبادت دی، مور او پلار ته د محبت او احترام په نظر باندې سړی وګوري دا عبادت دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای النظر الى الوالد عبادت، پلار ته د محبت او احترام په نظر کتل دا عبادت دی. والنظر الى الكعبة عبادت، خانه کعبه مبارک ته کتل دا عبادت دی. والنظر الى المصحف عبادت، قرآن مجید ته کتل هم عبادت دی. والنظر الى اخیک حبا له فی الله عبادت، او که مسلمان رور سره چې د الله د رضا د پاره سړی محبت کوي او هغه ته ګوري دا هم عبادت دی. محترمو
دغه صرف قتل چې دی نو دا هم عبادت دی. او په دغه تیر حدیث کې مې تاسو ته ذکر کړل، نبی علیه السلام فرمایي دومره لوی ثواب لري لکه یو قبول شوی حج چې څومره ثواب لري. محترمو، خوش قسمت دي هغه انسانان د چا په کور کې چې د هغې سره د والدین ژوندي وي او دی د والدینو نه دعاګانې غواړي او دی خدمتونو کې. زه اکثر دغه سوچ کوم چې خوش قسمت هغه خلک دي چې د خپلو والدینو یا د خپلو نورو مشرانو د خدمت موقع الله پاک هغې ته ورکړي. اوس که داسې څوک وي، اکثر ملګري به دا سوچ کوي چې تا خو د والدینو د خدمت ډیر زیات عزت قدر بیان کو، د هغې فضیلت دی بیان کو. نو که یو انسان داسې دی چې د هغه والدین وفات شوي دي نو هغه به څه کوي؟ محترمو، شریعت مونږ ته دغه ځای کې هم ښودنه کړې. د هغه خلکه د چا چې والدین وفات شوي دي هغې به څه کوي؟ نو بلکل د هغې په اړه هم مونږ ته شریعت ډېرې ښکلې ښکلې طریقې ښودلې دي. د والدینو د وفات نه وروسته د هغې سره به څه طریقې سره ته ښېګړه کې؟ نو د والدینو په ژوند کې خو د دې سره ښېګړه او احسان کول دا هر بچي له لازمي دي او ضروري دي، لیکن د دې د وفات نه وروسته هم شریعت مونږ ته داسې اعمال ښودلي دي چې د هغې په کولو سره انسان د خپلو والدینو سره د حسن سلوک او د ښېګړې او د هغې د خدمت دغه سلسله جاري ساتلی شي. حضرت ابو اسید ساعدي رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ مونږ صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو، په دې کې ناڅاپه د انصارو د قبیلې بنو سلمه یو سړی راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله هل بقیه من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتها؟ ای د الله پیغمبر، آیا زمونږ د مور او د پلار د حسن سلوک څه حصه لا تر اوسه هم پاتې ده چې زه د هغې د وفات نه پس هم هغه پوره کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي نعم الصلاة علیهما، او بالکل د هغې په حق کې دعا کول، والاستغفار لهما، او د هغې دپاره استغفار ویل، و انفاذ عهدهما، او دغه شان د هغې د مرګ نه وروسته د هغې وصیت پوره کول، د هغې چا سره وعدې وي هغه پوره کول، وصلة رحم التي لا توصل الا بهما، او هغه رشتې پالل، د هغه خلکو سره ښه سلوک کول کومو سره چې بس تاسو والدین خوشحالیدل په دې چې تاسو هغې سره ښه سلوک وکړئ. یعنی ستاسو د والدینو څه تعلقداره چې هغې به عزت کو نو تاسو هم عزت کوئ، د خپل پلار دغه حق دی چې تاسو ادا کړئ. و اکرام صدیقهم، او دغه شان ستاسو د مور پلار چې کوم ملګري نو د هغې عزت کول، د هغې اکرام کول، د هغې خیال ساتل، دا داسې دي لکه تاسو چې د خپلو والدینو خدمت کوئ. محترمو، نو یو چې د والدین وفات دي نو د ټولو ناول حق د هغې دا دی چې ته د هغې په حق کې دعاګانې کوه. دویم دا دی چې هغې دپاره استغفار وایه. دریم دا دی چې هغې که څه وصیت کړی دی هغه وله پوره که. او بل دا چې د هغه د رشته دارانو سره رشته داري پاله. بل دا چې د هغه څومره ملګري دي نو د هغې خیال ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حقوق د والدینو د وفات نه وروسته هم مونږ ته وښودل. که یو سړی غواړي چې د هغې هغه حقوق ادا کړم نو د هغې یو لار دغه هم ده چې تاسو د والدینو څومره رشته داران دي، دوستان دي، تاسو د هغې د ټولو خیال وساتئ. مسلم شریف کې دا یو حدیث مبارک راغلی چې کله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مکی مکرمې ته نو دی سره یو خر و چې کله به د اوښ د سورلۍ نه ستړی شو نو هغې به د آرام دپاره په دغه خر باندې سورلي کوله. بل یو پټکي ورسره چې هغې باندې به دی سر تړلو، یعنی هغه به د سر نه تاوهلو. یو ورځ دی په دغه خر باندې تشریف فرمو د مکې مکرمې په طرف باندې روانو، په لار کې دته یو بانډچي میلو شو. دته تپوسو که السته ابن فلان ابن فلان، ویل ته پلانکي نی؟ هغه ورته ولې نه، زه پلانکي د پلانکي زوی یم که نه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه له خپل خر او دغه پګړۍ دواړه ورکړل، ورته ووي په دې خر باندې سورلي کوه او دا پټکي په خپل سر باندې تاووهه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګري هغې ورته عبدالله ابن عمر ډېره تادید یې ونه کړه. غفر الله لک، عبدالله ابن عمر الله دې وبخه، تا خو د بانډچي ته خپل ټول هر څه ورکړل، خر دې هم وله ورکه، سورلی کولو دپاره هغه پټکي چې کوم وا دې هم وله ورکه. حالانکې دی خو یو عام انسانو که چېرته تا ده لره خوشحالول غوښتلي او ورکوټې مختصر څیز به دې ورکړی، شاید چې دی په دې باندې هم خوشحاله شوي وي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد وفرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي، فرمایلي ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي
بېشکه د پلار د وفات نه پس د هغه سره بهترین نیکي او ښه سلوک دا دی چې سړی د هغه خلکو سره صله رحمي وکړي، کومو خلکو چې د پلار سره محبت او تعلق و. بیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ارشاد وفرمایي وان اباه کان صدیقا لعمر، او بېشکه دا باندې چې سړی چې مال راغی د پلار زما د پلار د عمر رضی الله تعالی عنه سره تعلق و، د هغه ملګری ځکه ورسره ما ښه سلوک وکړو. محترمو داسې نور ډیر احادیث مبارکه په دې باندې نقل شوي دي چې کم انسان د خپلو وفات شوي والدینو سره محبت کول غواړي، د هغې سره ښه سلوک کول غواړي، هغې خوشحالول غواړي، نو د هغې د وفات نه وروسته د هغې د تعلقدارانو سره د ښه تعلق وساتي، د هغې د رشتهدارانو سره د ښه رشتهداري وپالي. زمونږ کمزوري دا ده هغه مړي ژوندي چې زمونږ مشرانو به کول، چې کله هغې د دنیا نه رخصت شي نو هغه مونږ نه پاتې شي. هغه تعلق هغه ناسته پاسته چې زمونږ مشرانو به کوله، کله چې هغې د دنیا نه رخصت شي نو مونږ هغه شی ختم کو. حالانکه شریعت دا مونږ ته حکم کوي چې د خپلو مشرانو دغه تعلق، د خپلو مشرانو دغه مینه او محبت تاسو دغه سلسله جاری ساتئ، دې سره بس تاسو دغه والدین چې دي نو هغې خوشحالي. محترمو نور هم د والدینو د حقوقو په اړه ډېرې داسې خبرې دي انشاءالله العزیز، هغه به تاسو ته مخې تقدم خو چونکې د پروګرام په دغه لمحاتو کې ما سره وخت پای ته رسي، نو انشاءالله العزیز تاسو سره په یو بل پروګرام کې ملاقات کیږي. تر هغه پروګرام ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو نه اخلم اجازه چې هر ځای کې الله مو راته تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره. دلوي الله پاما.